درې ورځې روټۍ نه خوړلې، موږ سره لږ امداد وکړي، موږ سره پیسې نشته. د مور نن سترګو نه نابینا ده، پلار مې خوب راوتی ده، زما خولې اپرېشن کېږي. کله پولیس والو موږ نه پیسې ټولې والي او بیا موږ پرېږدي. بیا بس موږ زما پلار معذور ده، موږ سره لږ امداد وکړي، موږ کور په کرایه دی، موږ سره پیسې نشته، تاسو لږ امداد وکړئ. مونږ هم مخیر حضرات ته دا مطالبه کوو چې داسې نابینا داسې ماشوم ښایسته تعلیم معلم نشي کولی، خبرې نشي کولی، پیسې ورسره نشته، کور یې نشته، پلار ورته په مرګ حالات کې پروت دی، د هغه کینسر دی. نو مونږ هم د حکومت ته مطالبه کوو چې دوی سره باقاعده امداد وکړي شي، دوی د پلار علاج وکړي شي، دوی د مور علاج وکړي، د ماشوم د علاج وکړي، دوی خپل تعلیم جاري وساتي. 3-4 ورځو نه یې روټۍ نه خوړل، په خپله قسم دی چې مو ورته وکتل نو سترګې کې اوښکې راغی، خفه شو. خو موږ سره هم دومره څه نشي، موږ در سره امداد وکړو. مخیر حضرات دا مطالبه کوو ته سره بھرپور امداد وکړي. څو ورځې نه ستا یې ماشومان روټۍ نه خوړلې؟ ما د بچو یو هفته وشوم، دغه شان نار نه وړدي، نه څوک راکوي، کور مې په کرایه دی، مالک مکان هم راته وایي کور خالي کړه، چې کور ته راشي راته خبرې کنځلې راته وکړي، ما ته ته څنګه ښځه چې ته کور نه زه څوک یم، زما ځوان نشته، زما خاوند دغه رکټ کې پروت دی، اوچته وایي یو ته مینت کوه بل ته مینت کوه، ماشومان دغه شان نار دي. ښه سوال زه نشم کولی چې خیر غواړم هم مې خلک اوچتوي، زه څوک یم، زه خو ډېره بېوسه مجبوره یم. مخیر حضرات ته څه مطالبه کې تا سره امداد وکړی شي؟ ما سره د امداد هم وکړی شي، ما سره د عمران خان ته ټولو ته دا ویلی شي چې زه ډېره مجبوره ښځه ذات یم، زه نه د چا د خدمت یم، نه د چا د کار یم. ما ته د داسې وسیله وکړي چې زما د کرایې هم وشي، زما د بچو د تعلیم هم وشي او زما د زوی د علاج هم وشي، او ما ته څه داسې وکړي چې زه خپل کور کاروبار راته وکړي، نوم به کور به نسته، دا خپل بچي به ساتم. السلام علیکم. زما دا خواهش دغه دی چې زه مطلب ډېره زیاته مجبوره یم، بېوسه یم، زما دا خاوند مې د هغه کینسر دی، زه خپله معذوره یم. د غټو خلکو ته ټولو ته زما دا خواست دی چې ما سره امداد مدد وکړي. دا زوی مې ده ته 10 لکو روپو اپرېشن لیکلی، زما هېڅ وس نشته، زه کپړې والم، بالپینونه والم، خرڅوم په روډ، هغه مې پولیسو چته کې سهار نه والې تر ماښامه پورې رانه پیسې هم والي، ما دغه شان پرېږدي. که زه د چا د کار وی د چا د خدمت وی نو هم به ښه وه، خدای نه به مې شکر ګزار وم، زه خپل بچي به مې ساتل. خو ډېره زیات همدرد یم، نه مې رور شته، نه مې داسې څه وسیله شته چې زه دې خلکو ته ووایم چې یاره زما ساسره وه چې پیله مې ونه زه بار نه راوتم، خو زه ډېره زیاته مجبوره او بېوسه شوم د بچو د خاطره زه بار راووتم. زه بار په دې وجه راووتم چې د ما دا عوام او د ما دا خلک وګوري چې زه ډېره بېوسه او مجبوره یم، ما سره څه امداد مدد وکړي. د ما د بچو نه سکول شته، نه سبق شته، خواهش دی. دا معذوره زوی مې د پیله مې ښه روټۍ رسه خوړل، نن 4مه 3مه ورځ چې دوی ماشوم روټۍ پرېښي، زه مور یم، زه اولاد یم، زه څوک یم، ما ته خو هېڅ بل نه راځي. ستا د خاوند خوراکی څه نوم دی؟ زما د خاوند نوم دی انور حسین، غم بیمار دی، کینسر د ملا کې راډونه لګېدلي وو. د څومره وخت نه دا روان دی؟ تقریبا 4 کاله وشو. 4 کاله وشوي؟ 4 کاله وشو. بس همدغه شان. او د دې ماشوم؟ د دې ماشوم 9 میاشتو نه بیماري لګېدلې ده. او څو ماشومان دي؟ د ما 3.